اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د الخیام نیوز ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د الخیام نیوز ټیم هڅه کوي چې د خپل علاقې د ستونزو نه، د هغې د ښایست نه او د هغې د مسلو نه تاسو خبر کړي. هم دغه لړۍ یوه اهمه کړۍ د سټیزن جرنالیزم په هکله نن د خانپور او د ازبڼ په منځ کې چې کوم ځنګل دی په هغې کې د پیشوګو یو پت راغلی دی، نو نننی د الخیام رپورټ په دغه اړه دی. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې ونې بوټي نه یوازې د ځمکې ښایست دی، د ځمکې ښکلا ده، بلکې دې د ځمکې ته نور هم ډېر څیزونه اډ کړي دي. که ونې بوټي ختمیږي نو د دې سره سایل ایروژن کیږي، که سیلابونه راځي نو ځمکه به د ځان سره وړي. دغه شان د ونې بوټي موږ له اکسیجن راکوي، ونې بوټي ځناورو ته خوراک ورکوي. دا زموږ دنیا چې څومره ښایسته ده، که اوزون ډپلیشن کیږي نو هغه به هم د ځنګلونو د خاتمې د وجې نه کیږي. نو په دغه د خانپور او د ازبڼ په منځ کې چې کم ځنګل دی، په دغه باندې د پیشوګو یو پت راغلی دی چې ونې بوټي که هغه نختر دی که غوړاسکی دی، هغه ټولې په مخ اخیستي دي او ختموي. نو د دغه اړه د دغه ځنګل په دغه آفت په اړه باندې نن د الخیام دا رپورټ دی. هڅه کوو چې دغه چارواکو ته دغه د الخیام په شیشه وښیو چې په دغه ځنګل کې ډېر لوی مصیبت دی او د هغې سره چې کم زنده سر دي، مرغۍ دي په دغه ځنګلونو کې چې نور کم ځناور اوسیږي، کم چې دغه ځنګل د هغوی کور دی، هغو ته ډېرې زیاتې مسلې دي. او که دا ځنګلونه دغه شان په ختمېدو وي نو نه یوازې به د نورو ځناورو ژوند، بلکې په دې ځمکه باندې د میشته انسان ژوند هم د مسایلو سره مخ کیږي. نو هڅه کوو چې خپلو چارواکو ته دغه وښیو چې دغه که هر څنګه روکتام کیدای شي چې هغه وشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زمونږ د کتونکو سره خپل لنډ شان تعارف وکړئ، د کوم ځای او نوم هم څه دی؟ زه خو د ازبڼ ډاکي یم، دلته اوسېدونکی یم او د ډېر وخت نه دلته اوسېږو. لکه دلته داسې مخکې مسله نه ده راغلې، دا پیله ځل دی چې دا مسله موږ ته راپېښه شوه. دلته لکه دا هر څه بوټي او مطلب غوړاسکي او دې خوا اوس کورونه دي، بچي دي، لکه پټي جوار د هر څه را په مخه کړي دي. د دې څومره وخت کېږي؟ د دې تقریبا دغه پشکال چې شروع شوی دی، د پشکال د نیمې نه دې خوا ده دغه شوي دي، شروع شوي دي. او دا په دې ټول ځنګل کې دا پیشوګۍ خورې شوي دي؟ ټول ځنګل کې دا ټول ځنګل یې راکېستی دی. او که فرض که روکتام یې ونه شي نو دا به دغه شان نور چې خوا او شا کم ځنګلونه دي هغې ته به هم لازمي خبره ده چې دا به هغې ته دي. نو ستاسو په خیال د دې روکتام څه کیدای شي؟ نو د دې روکتام خو دا کیدای شي چې لکه یو خو د سپری د دې بل څه علاج نشته، سپری ده. خو سپری د دې که په لاس باندې سپری کېږي هغه نه کېږي. البته د دې یو علاج کیدای شي چې پاسه حکومت ته درخواست وکړي، مطلب دغه وکړي، یو جاز دغه وکړي، د هغې هغه سپری وکړي، نو د هغې سره د مخنیوي کېږي، نو د په بله طریقه باندې د ده نه کېږي. نو د حکومتي چارواکو نه، د دې ځای د ایم پی ای ایم این ای نه، د فارست ډپارټمنټ والا نه څه غوښتنه کوئ؟ د هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دې څه مخنیوي وکړي، که د پاسه وي، که د مطلب د هر طریقې باندې چې خو چې د دې مخنیوي وشي بس. او په دې موجوده د وخت کې د دې بوټو له خو دغه نقصان دی چې بوټي خو دا کم کیمرې په سترګې دا ټول ملګري ني چې بوټي تباه او برباد کړه، شنه پاڼه پورې ښکاري نه، خو زنده سرو ته، انسانانو ته یا ځناورو ته خو د فلحال څه نقصان نشته. نو فلحال خو لکه دیو ته خو د داسې نقصان نشته. بهرحال لکه داسې مې اورېدلي دي، په خپله مې لیدلي نه دي، لکه دا بوټي کوم شانډۍ شو یا مطلب دا ګلتوت پاڼې شو، دې سره چې کوم دغه نښتې پیشوګۍ بیزو چېرته خوړلي او بیزه یې واچلې ده. یو خبره شو. بل د انسانان لکه موږ په خپله چې په دې ځنګل کې ګرځو نو د دې د لاسه نشو ګرځېدی، د دې د لاسه نشو ګرځېدی، ولې چې موږ ته تکلیف دی د لاسه. جامو سره نښلي، مخ سره نښلي، د هر ځای سره دا، او بیا خارښي، بیا به چې لمبلې دی نه هغې پورې لکه دا دی خارښ نه دغه کېږي، کنټرولېږي. زمونږ د علاقې په ښایست کې هېڅ کمی نشته، هېڅ شک پکې نشته. او د دې پته د دې نه لګي چې زمونږ علاقې ته د بهرو علاقو نه، د سوات نه، د مردان نه، د نور علاقو نه مختلف سیلانیان په مختلف وختونو کې راځي. دا مهال هم زمونږ علاقې ته د سوات د سیمې نه سیلانیان راغلي دي او د هغو د یو ملګري نه د دغه متعلق تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف را سره وکړئ. زما نوم عرفان عالم دی او زه د منګورې سوات اوسېدونکی یم. او چکر له راغلي دلته؟ چکر راغلي او یو 2-3 ورځې وشوې. نو څنګه زمونږ علاقه هم خوښه شوه که څنګه؟ نو ښایست باندې خو دا ماشاءالله ډېره ښه ده او ښه ښکلې علاقه ده. خو بس مخکې هم موږ راغلي، ډېر انجوای هم کړله، خو بس دې ځله دې پیشوګو لکه کار را دوران کړلی، چکر نه شو والی. صحیح.
نو دا خو تاسو ته په خپله پته ده چې بوټي چې دی دا د ځمکې ښایست دی او نه یوازې دا چې د ځمکې ښایست دی بلکې د دې سره تړلی د ځمکې دا څومره روزګار چې روان دی څومره کار چې روان دی نو که بوټي د دې نه ختمیږي نو روپرو د ځمکې هغه ژوند هم ختمیږي نو دغه پیشوګۍ چې راغلي دي په دغه ځنګلونو باندې اخته دي د دې په اړه څه وایي حکومتي چارواکو نه څه غوښتنه کوئ د دې ځای د خلکو نه څه غوښتنه کوئ نو زه خو د دې د ایم پی ایم این نه دا درخواست کوم څونه چې لکه زر تر زره د دې خلاف دغه دغه وکړي سپری دی وکړي چې دا ختم شي ځکه چې په ځمکه باندې بوټي نو انسان هم ژوندی پاتې کېدی شي د بوټو نه بغیر لکه ژوند ناممکنه دی نو مکمل لکه دا ختمول پکار دی زر تر زره یو دوه ملګري نور را سره ولاړ دي راځئ چې هغوی په دې باره کې څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه راغلي چکر لا نو ښایست خو زموږ د علاقې ډېر زیات دی خو دلته یو مسله ده نو د دغې په هکله تاسو څه وایئ چکر دی خو دا ځای دی موږ دلته کې مخکې هم راغلي وو ډېر ښکلی ځای دی او دلته کې انجوای کوو خو دې پیرله چې راغلو دا پیشوګۍ راوتې دي او د کله د پنسو پورې جامو پورې ګرځي نو لکه انجوای دلته کې نشي کولی سیر و سیاحت نشي کولی ګرځېدی سړی نشي هر ځای پورې نښلي جامې څښاکۍ او داسې فري ګرځېدی نشي په دې بوټو کې ستاسو څه خیال دی دې باره کې بس څنګه دي د ایم پی ایم این دا درخواست دی چې دا هغه زر تر زره حل کړي او دې څه دغه هغې زر تر زره حل کړي مننه مهرباني موږ ته د پیشوګو دا تکلیف دی چې موږ په لاره ځو هغه د جولاګانو په شانتې را ځوړندې شوي کله را سر وایي کله را سترګې ګرانو ملګرو د چا په وینا چې د الخیام ټیم دې رپورټ جوړولو راغلی دی د دې ځنګل ساتونکی د ونو بوټو سره مینه کوونکی لالا را سره ولاړ دی د هغه نه د دې ځای د دې هغه آفت متعلق تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی لالا خپل پیژنګلو را سره وکړئ جی موږ خو د خانپور اوسېدونکي یو او دا غر ساتو څوکیداران یو دي او نوم هم څه دی نو مشهور په بابو باندې خپل نوم مکمل دی لالا دغه د پیشوګو دا کوم آفت چې راغلی دی په دې ځنګل باندې نو د دې څومره موده کېږي یاره ورځې خو د دې ډېرې کېږي خو دا په شکال کې بیا ډېر رانما شوي دغه نه واله سانام نه واله دا سپنډه د سره پورې راغلي دي غونډې صحیح او دا هر کال داسې راځي که نه دا یو وړاندې ځل دی یاره دا پروس کال پوره غاړه بلې شاګۍ بلې سایډ کې وې چارډي غاړه دغه سایډ یې راګیر کړی و هغه ډېر زیات خراب کړی و خو د هغې چا څخه دغه نه و کړی او زموږ دا تاسو چې دا کم ځنګل ساتئ په دې کې دا وړاندې ځل دی په دې کې دا وړاندې ځل دی او چې په شکال خو تقریبا ختم شو نو د دې په کیسه کمې راځي که نه سیوا کېږي که څنګه یاره دا ورځ ته ورځ سیوا کېږي موږ خو په دې کې ګرځو زموږ سره لکه مطلب ډېر دغه دی چې د ونو نه راځوړندي یا نخترې بیخي خراب کړه سپیرداران چې څه نمونه بوټي دی هغه خرابۍ ختموي بیخي وچوي او بله دا خبره ده چې د اوسه پورې د دې څوک آفیس والا یا چېرته ډپارټمنټ والا یا چېرته حکومتي چارواکي راغلي دي که نه یاره جي هېڅوک هم نه دي راغلي د بس وړومبی ځل دی او د حکومتي چارواکو نه تاسو څه غوښتنه کوئ چې د دې په دې مد کې ستاسو سره څه مدد وکړي یاره د حکومتي چارواکو نه موږ دغه غوښتنه کوو چې بهی دی زموږ دغه سره لږ دومره کار وکړي چې د ایم این ای دی او که هر یو کس دی د مشرانو چې دوی زموږ سره دومره هیلپ وکړي که نه چې دا ځنګلات دی زموږ د ملک ټول په دې باندې ښکلی دی او ښکلا دله دی چې دا ختم شي مطلب دا هېڅ هم نه دی موږ وایو یو چې دا لکه سټ شي نو دا وطن به بیا هم ښکلی ښکاري زموږ وطن دی موږ په دې باندې ښه ښکارو جي ګرانو کتونکو دا وخت را سره د دې ځای یو بل اوسېدونکی ولاړ دی د هغه نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل پیژنګلو را سره وکړئ د کوم ځای نوم هم څه هم خو نوم ګل خان دی او د نری منځۍ نه دلته راغلي یو د اړاکي ته دا د پیشوګو دا کوم آفت چې په دې ځنګل باندې راخته شوی دی د دې څومره وخت کېږي یاره د دې میاشت څلوېښت ورځې داسې خو کېږي خو اول وړې وې اوس غټې شوې او د وخت سره سره کمیږي سیوا کېږي په دې روډ باندې چې اوس پاپ لځي نو دنیا بیا دا ګاډی وجنې په پورته مخه کړل دا روډ ډک دی
او دا په زمونږ په دې ځنګل کې دا وړمبی کال دی وړمبی ځل دی که نه مخکې هم چېرته راغلي دي؟ یاره دا ما ته خو وړمبی دی ځکه چې نور کله زه دلته نه وم اوس د پخوا وخت ما ته پته نشته. نو تاسو ته بوټي خو بوټي غوړاسکی دی که نختر دی که د عام بوټي دي هغه خو یې بیخي خراب کړي دي ټول یې خراب کړي خو زنده سرو ته انسانانو ته ځناورو ته څه نقصان دی؟ هر څه ته دې تکلیف دی واښی ختم کړو اول خو دا غوړاسکی خوري خو د غوړاسکو نه پسې په هر بوټي شروع کړل اوس هر څه خوري. او تاسو خو دلته اوسئ نو تاسو ته خو به ډېر تکلیف ځکه چې دلته مو سره کورونه دي ماشومان دي نو کپړې به د لا هم خرابوي به دغه اړه څه وایي؟ هر څه باندې د کپړو ته ووایم سار بدلي کړي دي جمعې مانځه ته دغه ښکاره دغه دی په دې لارې چې اوس ځې په اپله نو چې هلته ځان ته وګورې 4-5 برې په لمن پورې نښتي. نو څه وایې د حکومتي چارواکو نه د ځنګل چې کومه محکمه ده د هغې نه د هغې د افسرانو نه څه غوښتنه کوئ؟ یاره که هغه د دې څه دفاع وکړي نو ډېره ښه کار به الله دې رحم وکړي نو. نور تاسو په دې ځنګل کې اوسئ نورې څه ستونزې که څه مسلې او حکومتي چارواکو ته یې په ډاګه کول غواړئ د الخیام په شیشن ویلی شي؟ نور پکې دغه مسله ده چې د بجلۍ د ستنو دا 3-4 کال دی زموږ د کورونو او موږ ته لکه فریج نه چلیږي موږ تار راوستی تقریبا د 60,000 روپو تار ما اخیستی د هغه ځای نه دا وړوکې او لار خو هم دغه د ګزارې والا راغل د موږ یې په خپله جوړو په لاسو خپل ټایم پې اړو روډ خو هم ضروري دی خو تاسو وایئ چې که د بجلۍ دپاره ته د ستنو اوس فریج نه چلیږي که اوس تاسو یخې اوبه غواړئ که نه نو زه به تاسې له عامې اوبه راوړم ځکه چې فریج نه چلیږي لکه بجلي کمزورې ده کمزورې ځکه ده چې موږ ته 15 ستنې لګي نو د 15 ستنو په ځای چې ته تار راولئ به څه کار وکړي پنکه نه چلی چې باران راښکي شو بیا ګزارې والا پنکه وچلئ بس